بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 33 نمبر درس دی، 33 نمبر، او باب اول صرف کبیر، فعل امر حاضر مجهول ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعلو، دا باب بوایو. یعنی دینه مخکې درس کې مونږه فعل امر حاضر معلوم ویلو چې فاعل معلومو، اوس په فعل امر حاضر مجهول وایو. مجهول نامعلومه ته وایي چې فاعل معلوم نه وي. ٹھیک شو؟ د امر صيغه به وي خو فاعل به معلوم نه وي. اول مونږه دلته کې دا د امر گردان لیکلی دی، صيغه چې دا واحد مذکر امر حاضر مجهول ده. لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربي، لتضربا، لتضربنا. دینه مخکې چې کومه مونږ د امر صيغې جوړې کړې وي هغه مونږه د حاضر صيغو نه جوړې کړې وي، او دا د مجهول دا صيغې هم د حاضر صيغو نه جوړې کړې. خو د امر صيغو کې به مونږه ګورئ دا علامت مضارع ختموله. تضرب معنی ده ته وخل کې یا به وکې، تضربو ته وخل کې یا به وکې. د دې نه به چې کله مونږ امر صيغه جوړوله نو علامت مضارع دا تا به هم ته ختمه کړه او آخري حرف به هم ساکن کو، او شروع کې به هم حمزه ولګو، بیا به عین کلمې ته کته چې په عین کلمه زیر وي نو په حمزه به هم زیر لګې، که په عین کلمه زبر وي نو بیا به هم په حمزه زبر لګې، زیر به لګې. په حمزه په عین کلمه که زبر وي او که زیر وي، که زبر وي او که زیر وي په حمزه به زیر لګې. او که عین کلمه باندې پیش وي لکه ګورئ تنصرو، تنصرو معنی ده ته مدد کې یا به وکې. تنصرو، تنصرو چې کله دی نه مونږه د امر صيغه جوړو نو بیا به علامت مضارع به ختم کې او د آخري حرف به ساکن کې. نو اوس به دلته حمزه ولیکو، حمزه هم ځکه ولیکو ځکه چې دا نون ساکن دی نه ویلی کېږي. که اول حرف ساکن وي نه ویلی کېږي نو حمزه به لیکي، که اول حرف ساکن نه وي ویلی کېږي، حرکت پې وي زبر یا زیر یا پیش پې وي نو بیا به داسې وي چې حمزه به بیا نه لیکلی کېږي. نو اوس موږ دلته حمزه ولیکو. اوس وګورئ دا سواد چې دی دا عین کلمه ده، سواد عین کلمه ده، نو په عین کلمه باندې ضمه ده نو په حمزه به هم ضمه لګې، او چې په عین کلمه باندې که زبر وي او که زیر وي نو په حمزه باندې به زیر لګې. نو دا د امر حاضر معلوم صيغه ده. اضرب ته وخل وکه، اضربا تاسو دواړه وخل وکئ، اضربو تاسو ټول وخل وکئ، اضربي ته یوه ښځه وخل وکړه، اضربا تاسو دواړه ښځې وخل وکئ، اضربنه تاسو ټولې ښځې وخل وکئ. اوس په مونږه د دې نه د امر حاضر مجهول صيغه څنګه جوړو؟ نو د مجهول صيغه د ساده مضارع د مجهول گردان نه جوړیږي. اوس دلته مونږه د مضارع گردان لیکلی دی خو معلوم هم لیکلی. یضربو هغه یو سړی وخل کوي یا به وکړي، یضربان هغه دواړه وخل کوي، یضربون هغه ټول وخل کوي، تضربو هغه یوه ښځه وخل کوي، تضربان هغه دواړه ښځې وخل کوي، یضربن هغه ټولې ښځې وخل کوي، تضربو ته یو سړی وخل کوي، تضربان تاسو دواړه وخل کوئ، تضربون تاسو ټول وخل کوئ، تضربین ته یوه ښځه وخل کوي، تضربان تاسو دواړه ښځې وخل کوئ، تضربن تاسو ټولې ښځې وخل کوئ، اضربو زه وخل کوم، نضربو مونږ وخل کوو. دا مونږ سره ساده د مضارع گردان دی، مضارع معلوم گردان دی، د مضارع معلوم گردان دی. اوس زه د دنه د مضارع مجهول گردان جوړوم. نو علامت مضارع له به ضمه ورکې او آخري حرف بعده د دې آخري حرف نه به مخکې حرف له زبر ورکې، په دې را باندې زیر دی دا به زبر کې. نو چې په اوله صيغه کې دی علامت مضارع له ضمه ورکه نو ټولو صيغو کې به علامت مضارع له اوس په دې ټولو کې علامت مضارع له ضمه ورکې. ٹھیک شوه؟ دې ټولو کې به هم علامت مضارع له ضمه ورکې، ټولو 14 صيغو کې به علامت مضارع له ضمه ورکې. اولنی حرف له به ضمه ورکې، نو ضمه م ورکړه. اوس هم پرې اوله صيغه کې د آخري حرف نه مخکې له زبر ورکو، نو اوس په ټولو صيغو کې د آخري نه مخکې حرف را ده، اوس په دې ټولو صيغو کې د را له زبر ورکې. دا یضربو شو، دا به یضربان شي، دا به یضربون شي، دا را نه به زیر ختم کې زبر به ورکې. په ټولو باندې به په دې ټولو صيغو کې به د را له زبر ورکې، ځکه اوله صيغه کې را له زبر ورکو نو دی به اوس د ټولو صيغو کې را له زبر ورکې. نو دا د معلوم نه د مجهول صيغه شوه، دا د مجهول صيغه شوه، دا اوس د مجهول گردان شو. د یضربو نه یضربو، یضربو هغه یو سړی وخلی کېږي، اوس بل څوک وخي، اول به ده وخل کول. په معلوم کې په یضربو کې نه دی، یضربو کې، یضربو کې، په یضربو کې دا سړی وخل کوي او په یضربو کې دا سړی وخلی کېږي. لکه اوس وګورئ اضربو کې نه دی، اضربو کې، اضربو زه وخل کوم، او چې دا کله زه مجهول کما اضربو، اضربو نو اضربو معنی ده زه وخلی کېږم،
اضربو معنا ده زه وخل کوم او اضربو معنا ده زه وخلی کېږم. په اضربو کې فاعل زوم وخل ما کول، په اضربو کې فاعل بل څوک دی او زه وخل خورم. ټیک شوه؟ نو دا د مجهول گردان شو. نو کله چې مونږ اوس د دې نه د مجهول د گردان نه د امر حاضر معلوم صیغې جوړو، نو دا د امر حاضر معلوم به دا د شپږ د امر صیغو نه جوړیږي. دا د شپږ د حاضر صیغو نه، درې مذکر حاضر، درې مؤنث حاضر. د دې نه مونږ د امر صیغې هم جوړې کړې وې. اوس پتې د امر مجهول صیغې هم جوړو. نو د امر مجهول صیغې چې کله جوړو په دې کې به مونږ علامت مضارع بالکل نه ختمو. په امر حاضر معلوم کې به اول علامت مضارع ختم کړه، بیا به اخري حرف ساکن کو، یا به اخره کې نون اعرابي ختم کو. او د امر مجهول کې به عمدام د حاضر صيغو نه د امر صيغې جوړو، خدا مجهول د دې کې به شروع کې منګه لام امر ولګو. دام پکې لام امر ولګو، او لام امر همیشه مکسور وي، زیر وي، په زیر، نو په دې باندې به زیر ولګو. نو دا لام امر چې دی کنه، لام امر دا څه کار کوي؟ د کوم صيغو په اخره کې چې پیش وي کنه، پیش، نو هغه به جزم کی، هغه څه کی؟ جزم کی. او د کوم صيغو په اخره کې چې نون اعرابي وي، نون اعرابي هغه به ختم کی. نون اعرابي ختمي، پیش نه جزم جوړي او نون اعرابي ختمي. نو ګورئ دا تضربو دی، تضربو، نو دې په شروع کې لام امر ولګو، نو دا پیش په جزم کی. لتضرب پکار دی، او د دې لام امر معنی ده، د دې لام امر معنی ده پکار دی. چې موږ په پښتو کې وایو پکار دی چې، او په اردو کې وایي چاهیے، چاهیے کې، چاهیے کې. ٹھیک شوه؟ پکار دی چې تو وخلی شي. لتضرب پکار دی چې تو وخلی شي. اوس په تضربانې دی، د ده په شروع کې به صرف لام امر ولګې، لام امر مکسور وي، زیر وي پې. او ګورئ ما تاسو ته ویلي نون اعرابي ختموي، نو دا نون اعرابي ته ختم کا. لتضربا پکار دی چې تاسو دواړه سړي ووخلی شئ، دا پکار دی د دې لام امر معنی ده. او دا تضربونه دی، د دې په شروع کې صرف لام امر ولګوه، د آخري نون ختم که، د دې نون په ځای باندې دا الف ولګوه. لتضربو پکار دی چې تاسو ټول سړي ووخلی شئ. دا تضربینه دی، تضربینه، نو د ده په شروع کې لام امر ولګوه او دا نون اعرابي ته ختم کا. نون اعرابي ته ختم شو، دا یا صرف گول کا، دا یا څه کا؟ داسې گول کا. لتضربي پکار دی چې ته یوه ښځه ووخلی شي. او دا به بیا لتضربا کې دا نون اعرابي به ته ختم کی. او دا تضربنه دی، تضربنه دا د جمع مؤنث حاضر صیغه ده، د دې دا نون نه ختمیږي، بس صرف په شروع کې لام امر ولګوه. لتضربنه، لتضربنه پکار دی چې تاسو ټولې ښځې ووخلی شئ. نو اوس موږ سره دقه د امر حاضر مجهول گردان دی. لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربي، لتضربا، لتضربنه. نو دې کې مونږه اول صیغې دي، واحد مذکر حاضر مجهول، بیا پسې گردان دی، بیا ورسره ترجمه ده. نه لتضرب معنی ده د دې لام امر معنی ده پکار دی چې، پکار دی، پکار ده، پکار ده چې. او تضرب، تضرب ته ووخلی شي، پکار دی چې ته یو سړی ووخلی شي، ته یو سړی ووخلی شي، پکار دی چې ته ووخلی شي. اوس لتضربا دی، د دې لام امر معنی کوا پکار دی چې، پکار ده چې. تضربا تاسو دواړه سړي ووخلی شئ، تاسو دواړه سړي ووخلی شئ. ٹھیک شوه؟ او لتضربو د دې لام امر معنی پکار دی چې، پکار ده چې. تضربو تاسو ټول سړي ووخلی شئ، تاسو ټول سړي ووخلی شئ، ووهلی شئ. نو لتضرب پکار دی چې ته ووخلی شئ، لتضربا پکار دی چې تاسو دواړه سړي ووخلی شئ، لتضربو پکار دی چې تاسو ټول سړي ووخلی شئ. بیا لتضربي، لتضربي معنی پکار ده چې د دې لام امر معنی وکړه، پکار ده چې ته یوه ښځه ووخلی شئ، ته یوه ښځه، ته یوه ښځه ووهلی شي، ووهلی شي. او لتضربا پکار دی چې ته یوه ښځه، تاسو دواړه ښځې، پکار ده چې تاسو دواړه ښځې ووهلی شئ. او لتضربنه، لتضربنه معنی پکار ده چې د دې لام امر معنی ده پکار ده چې، پکار ده چې.
او تضرب نه معنا تاسو ټولې ښځې ووهلی شئ. نو دا د امر حاضر مجهول صیغې دا د مضارع مجهول صیغو نه جوړیږي. د امر حاضر مجهول صیغې د مضارع مجهول صیغو نه جوړیږي. زه درته دلته لیکم هم د امر حاضر صیغې د مضارع مجهول صیغو نه جوړیږي. او د جوړېدو طریقه دا ده چې په شروع کې به د صیغې په شروع کې به د مضارع مجهول صیغې په شروع کې به لام امر ولګي. لام امر به ولګي نو بس دغه د دې لام امر معنا را پکار دی چې او صیغه به ستا سره د امر حاضر مجهول تیار شي. د واحد مذکر امر حاضر مجهول صیغه ده لتضرب پکار دی چې تو وخلی شي. لتضربا پکار دی چې تاسو دواړه وخلی شئ. لتضربو پکار دی چې تاسو ټول وخلی شئ. لتضربي پکار دی چې ته یوه ښځه ووخلی شئ. لتضربا پکار دی چې تاسو دواړه ښځې ووخلی شئ. لتضربنه پکار دی چې تاسو ټولې ښځې ووخلی شئ. د امر صیغه کې به مونږ ډایرکټ حکم کولی ته وخلو کا تاسو دواړه سړي وخلو کوئ تاسو ټول وخلو کوئ. ته یوه ښځه وخلو کا تاسو دواړه ښځې وخلو کوئ تاسو ټولې ښځې وخلو کوئ. ټیک شوه. دا د امر حاضر معلوم صیغیم د مضارع حاضر صیغو نه جوړیږي او د امر مجهول صیغیم د مضارع مجهول صیغو نه جوړیږي. نو دا زمونږه د مضارع د امر حاضر مجهول ګردانو. نو انشاءالله دې نه پس په بل درس کې د امر حاضر مجهول بانون ثقیله دا ګردان کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.